که خبر وای جدای دا ما به مینا نه وای کړې که خبر وای جدای دا ما به مینا نه وای کړې دوه مین سره بیلیږي مینه ما کړې جدایي پکې جوړیږي مینه ما کړې. حکومت زه دا خواستې چې دا نالۍ را پخه کړي، دا کاریز ته یو څه مدد را سره وکړي چې دا کاریز دلته دا ډیم جوړ کړي، دا اوبه پرته رواني په زمین باندې. اسکلیټر دی چې دی دا ما جوړ کړی دی، لیکن واضح د دې سیستم دا ګرد کار کوي، دا خلاصېږي او دې کې هم زه ډېر غټه تجربه لرم چې کوم هر شی جوړولی سم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم د هغه نیوز نیټورک څخه. دا ټایم زه په مسلم باغ کې ناست یم. د یو نوجوان شاعر چې د مسلم باغ په د باغو کې خپل یو کوچنی شاپینګ سنټر خلاص کړی دی او د شوق د مینه چې د هغه ټوټل د شاعري سره ده او د دې ځای د ماحول، د دې د باغو، د دې ځای پر ښایستوالي باندې د کومه شاعري ده. نو راځئ چې موږ د ده سره ملاو سو او د ده مکمل نوم، مکمل چې د کوم شوق د دې په باره کې به پوښتنه ځینې وکړو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جوړې؟ الحمدلله. ما ستا پوره نوم او دا ستا څنګه شوق دی، ستا څو تعلیم دی، دا به ته ماته راوښایې. زما نوم حاجي اکبر دی، کور مې په اورګسه کې دی او دا ټیم چې دی ته په اورګسه کې ناست یاستئ له ما سره او تعلیم مې میټرک کړی دی او دا ټیم چې دی په شاپینګ سنټر کې کار کوم. شاپینګ سنټر کې ته کار کوې او ما دا اورېدلی دی چې ته د شاعري سره ډېر لګاو لرې. شاعري سره هم لګاو لرم، خو لیکن د ټکنالوژي په باره کې هم یو څه دغه لرم. اوس به هلک تا ته راوړي چې کوم شی ما جوړ کړی دی، چمچۍ ما جوړه کړې ده، هغه به ته اوس ووینې. ټیک. هغه بله پوښتنه څه وکړه درسره پورې چې هلک راځي ما ته خالي دا راوښیه د مسلم باغ د تعلیم په حواله باندې، د نوجوانان په حواله باندې چې د دوی تعلیم څنګه پوزیشن دی او د دې د نوجوانانو کوم شوق دی. تعلیم خو اثر چې دی تعلیم خو دونه نسته، ګرده انسانان چې دی ګرده خلک چې دی کوټه کې تعلیم کوي او کوټه له ځي او دلته دونه تعلیم نسته، بس تر میټرکه پورې تعلیم دی، هغه هم بس داسې ټک ټوک وي. ټیک. او د نوجوانانو شوق، د دې ځای کې د نوجوانانو چې کوم شوق دی هغه ته ماته ویلی سې؟ د نوجوانانو شوق چې دی هغه سپورټس دی، کرکټ دی، فوټبال دی، لیکن هغه دلته نه ګراونډونه شته نه شی شته، بس دغه دی ګراونډونه چې دی هغه هم خراب وي، کډي وي، ګرده ځوانان واره پر لګي چې واره ګراونډ جوړ کړي بیا ټورنامنټ پر کوي. ټیک. اوس راځئ به موږ به ستا شوق ته به موږ ته ستا شاعري چې ده دا پر کوم موضوع باندې ده؟ زما شاعري چې ده پر موضوع چې ده، اوس ما یو غزل جوړه کړې ده چې په 10 لکه ټوډۍ اخلي خو رایم دې په زړه نه وي، خو داسې غریبان سته چې په کور کې یې وړه نه وي. مطلب دا دی چې ستا پر معاشره باندې دی چې کومه معاشره ده هغه ډول ته پر دې باندې شاعري کوې. و هر سیستم باندې چې کوم زما ذهن ورسېږي هغه باندې زه انشاءالله چې ما سره داسې یو شاعر وي دغه وي چې ما ته داسې پوهنه راکړي، زه انشاءالله په هر شي باندې زه دغه کولی سم، شاعري کولی سم. اشه دا دغه راغلی دی، اکسپلیټر راغلی دی، ته اکسپلیټر دا تا جوړ کړی دی، د دې په باره کې خو موږ ته ووایه. دا چې دی دا اسکلیټر دی چې دی دا ما جوړ کړی دی، لیکن دا اوس فلحال چې دی سره یو څه سره خراب شوی دی، ګودان کې پروت ولو، خو لیکن د دې دروازې د دې سیستم دا ګرده کار کوي، دا خلاصېږي او دې کې هم زه ډېر غټه تجربه لرم چې کوم هر شی جوړولی سم. ټیک. د دې چې کوم دغه د کټینګ شوی دی، د دې کوم د لاندې شیان چې دي لکه دا چې تا دغه ورلګولی دی، دا خو ماته داسې معلومیږي لکه ته چې په روبوټ انجینیر په طرز باندې ستا یو شوق دی. یو بدبختي خو دا ده چې په بلوچستان کې چې دی نه کمپنۍ شته نه شی شته او چې دا د ټول ځوانان دغه رنګه تر ما بل یا زینداره وي، خو لیکن دلته سهولیت نشته، دلته د دې شي قدر نشته چې دا ورښکاره کړي ډېرو انسانانو ته هغه پر وخاندي، دا نه وایي چې دا تا کمال کړی دی،
دا شی نه وای. یا دا خو ډېر د کمال شی دی. دا خو ګوره دا خو ستا شوق دی. بنا تعلیم بغیر تعلیم ستا دومره ذهن او ستا دومره ښایسته مایند سیټ دی دغه کړی دی چې په دا رنګه په سارا کې ته لګیا یې د خپل هنر ته ښکاره کوې. که دنیا نه ووینې ځان ته تسلي ورکوې و ځان سره ته جوړوې. نو ما ته دا راته ووایه چې انشاءالله د دې نیوز په توسط باندې ته به یو څو خلکه متوجه سي. خالي ما ته دا راوښیه چې ستا کوم شیان ضرورت دی په دې خوا باندې او د کوم شیان ضرورت دی چې دا رنګه نوي ایجادات وکړي ځوانان په دا شي باندې اخته سي چې د منشیاتو د دیو د لوپوري سره راوګرځي په دا رنګه دغه باندې اخته سي. زما حکومت ته دا خواست دی چې دا داسې کمپنۍ راوباسي چې دلته دا ځوانان پکې لګیا وي کار کې کوي او دوی ته به تنخواه میلاوږي او دوی به په دې شیانو باندې مطمئنه سي چې دا شیان به جوړوي سار به انجینران وي سار به د دې بلوچستان دغه کوي مدد کوي قدر به کوي. خو لیکن دلته هېڅ نه کمپنۍ شته نه ښایسته. ټیک دلې بادینی بارډر د کلاس افلا سره خالي زه ستاسو د یوه پوښتنه کوم دا خو نو اوس افغانستان دغه خلاصیږي بارډر خلاصیږي. خالي ما ته دومره ووایه چې د دې بارډر چې کوم لاره ده دا خو سپورتي سپاره ده. خالي دا راوښه دا به ته مدد وکړي دا موږ ته خو به مدد وکړي خو لیکن هغه خلاصېدلی نه سي. د څو ټیم دپاره بنده وي د څو ټیم دپاره بنده وي خو لیکن هغه د پیسو دپاره خلاصوي. پر بارډر باندې پیسې اخیستل کېږي چې هر سړی راځي پیسې پر اخلي. ور نه پرته اوس د افغانستانه چې کوم خلک راځي 12,000 روپۍ پر بارډر ځي اخلي بیا دلته رایله کوي تر هغو پورې نه رایله کوي. خیر راځي په خپله موضوع باندې. دا خو ستا یو محنت سو دا ستا یو شوق سو. دویم ستا اولین شوق ولو شاعري. نو ستا شاعري چې ته موږ ته یو څو شعر بیان کړې او پر کومه حواله باندې تا کوم شعرونه ویلي دي دا چې ته موږ ته بیان کړې نو به څنګه یې؟ ما خو ډېر شعرونه ویلي دي خو فلحال مو اوس ویر دي خو ډېر شعرونه زما په یاد وي. کوم په یاد دي هغه خو موږ ته ووایه. کاکړي هم ویلی سمه داسې غزلې دي ډېرې غزلې ما لیکلې دي او داسې مې لیکلې دي. ته موږ ته څه بیان که نو غزلې د بنګړو تره دوه زړونه دې ماتېږي مینه ما کړې جدایي پکې جوړېږي مینه ما کړې جدایي پکې جوړېږي مینه ما کړې د بنګړو تره دوه زړونه دې ماتېږي مینه ما کړې جدایي پکې جوړېږي مینه ما کړې. که خبر وای جدایي ده ما به مینه نه وای کړې که خبر وای جدایي ده ما به مینه نه وای کړې دوه مین سره بیلیږي مینه ما کړې جدایي پکې جوړېږي مینه ما کړې. بهترین دا خو ستا موږ ته پر ووایي په مینه باندې چې دوه میندې ته د هغو په حواله باندې چې مینه مه کوئ چې په دې کې جدایي ده. اوس خالي دا راته ووایه چې پر دا هغو باندې ستا کومه شعر و شاعري ده دا خو ستا د زړه سره هم قریب دی د ماحول سره هم قریب دی خاص طور ورته په دا وطن کې ته اوسېږې پر دا وطن چلو موږ ته پر دا وطن باندې یو خپل شعر موږ ته بیان که شعر مې پر وطن باندې تر اوسه نه پورې نه دی جوړ کړی او زما د دې حکومت څخه دا خواست دی چې دلته زموږ چې کوم کاریز دی دا چې دی دا چې کومې اوبه را روانې دي دا په دې کچه مځکو کې را روانې دي چې دلته یې موږ را رسوو تقریبا دا 3-4 ګنټې زموږ کور ته لګېږي چې دا را رسوو. باید زموږ د حکومت څخه دا خواست دی چې دا نالۍ را پخه کړي دا کاریز ته یو څه مدد را سره وکړي چې دا کاریز دلته دا ډیم جوړ کړي دا اوبه پرته روانې په زمین باندې. تنها صاحب نو چې ته دا د حکومت څخه ته کومه وینا کوې ته دا موږ ته په یو 2 لاینو په د 2 په لیکینګ په اشعار کې ته بیان کړي دا ګیله د حکومت څخه څرنګه چې ته بیانوې چې ته دا رنګه موږ ته وکړې نو به انشاءالله اواز به دې ورسېږي. څرنګه په دا خپل په شاعري په اواز باندې د حکومت څخه ګیله چې ته دا رنګه وکړې نو بیا به ښه خوند وکړي. دا رنګه نه راځي څنګه نه درځي نو دا خو به ته کوې. ځه مهرباني کور ودان ډېره مننه.